حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دیو صحابی خلیفہ ثالث حضرت عثمان ذی النورین رضی الله عنه د هغه شهادت هم شوی دی غالبا اتلسم ذی الحج باندې هغه مبارک شهید شوی دی. عثمان صاحب هغه شخصیتو چې دم د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره ډیر محبت کړو. زما کریم آقا مبارک خپل دولوریان دا په نکاح باندې ورکړي یو وفات شوی ولا بل په نکاح باندې ورکړه. عثمان صاحب د حضور سره دونه محبتو یو ورځ دعوت ورکړي یا رسول الله تاسو زمون کر راشي مونږ کر لک طعام مخری روټي زما سره وخوري. چې کله حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دعوت قبول کو او د عثمان صاحب سره روان دي پدې کې حضرت عثمان د حضور نرستو شو او د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک قدمونه شماري. حضور علیہ السلام ته عثمان ادا سکے او ته فرمایي یا رسول الله ما ځان سره د الله زواده کړي وا چې زما غریبي جونګړې تا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک څومره قدمونه اخلي عثمان به د هر قدم په بدله کې یو غلام آزادي د حضور علیہ السلام قدمونه شمارل او بیا د هر قدم په بدله کې یو غلام آزاد کو. دومره د حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره محبت او د حضور سره دومره محبت چې کله حضور علیہ السلام مدینه منوره کې د دوړو جهانو سردار مبارک خوب ولیدو چې مونږ او صحابه کرام د بیت الله شریف ته روان یو او د عمرې د پاره تلو احرامونه مچولې دي. سحر صحابه کرام احرامونه واچول او ټول د مدینه د مکه مکرمه په طرف باندې را روان شو. چې کله دوی سلاره او اخلا کافران خبر شو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بیت الله شریف ته روان دي. دوی بس خبرو کو چې بیت الله شریف ته بن راځي. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او صحابه د بیت الله شریف نه منع کړل. په درمیان کې صلح حدیبیه امراله حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د مذاکراتو د پاره خپل طرف نه قاصد حضرت عثمان ولېګو او عثمان صاحب طویل سره کافرانو سره خبر اوکا. چې کله عثمان صاحب راغې کافرانو د حضرت عثمان رضی الله عنه لګي سار کو او افوای خورکړه حضور علیہ السلام ته خبر اورسوله چې مونږ حضرت عثمان صاحب شهید کو. دا خبره کولو د دواړو جهانو سردار مبارک چې کله دې خبرې نه خبر شو کریم آقا مبارک ډیر خفه شو او صحابه راجمع کړل. وتوي صحابه کرامو وای ما سره ټول په مرګ باندې بیعتو کوي چې تر هغه وخت پورې به جنگيګو چې تر کې موږ د حضرت عثمان سے بدلنی وي غستی. او بیا د خپل لاس مبارک کې خودو صحابه ته وای زما په لاس باندې خپل لاسونه کې دی او اخر کې د خپل خې لاس را واغستو وای دا د حضرت عثمان د پاره دی او د کیکر دونه د لاندې بیت رضوان ته وای حالت د صحابه او نبیت واغستو چې صحابه د حضرت عثمان بدله به اخلو ولا بکورونو تزور. التا مشرکان حضرت عثمان ته وای رضی الله عنه تا وای عثمانا د دوړو جهانو سردار مبارک و بیت الله ترانی زیکیږي نه او تر غلې د بیت الله شریف نه طواف وکا د بیت الله شریف په دیدار باندې خپل سترګې یخې کا. عثمان صاحب ته کوم ایمان افروز جواب ورکړي فرمایي ورتا وای د مکه مشرکانو چې ترکمه د بیت الله نه حضور مبارک طواف نیوي کړي تر هغه وخت پورې به حضرت عثمان د بیت الله شریف نه طواف ونکي وای هر عمل به استاد عشق او محبت ما محمد امین ګڼلې د عذاب. وای چې عثمان صاحب ته وای چې حضور می طواف نه کوي عثمان بسنګ طواف وکي. حاجی صاحب فرمایي چې پزړه کې می شوزای استا محبت پکې پرې نه خو بل شي استا محبت او یو وخت مې نه دی به استا محبت زما هر وخت کې دی استا محبت او دا بلبل چې صبح دم په زور جاړي ګل سری کړو زړګي استا محبت او چې می مال او جان دواړه لتا زار کړل حس کړما مرنه استا محبت ما محمد امین بزان باندې پرس کړي د زړه سره وډم باندې استا محبت. نو به حضرت عثمان صاحب طواف د بیت الله شریف نه ونکو چې ځکه حضور ته طواف نه کوي. دومره د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک سره محبت او د حضور علیہ السلام سره عقیدت. لیکن دنیا دا ژوند داسې دی چې د دوستان یو ځای ژوند تیری پلار او زوی یو ځای ژوند تیری په دوی باندې یو حالت راځي دا د یو بل نه جدا کیږي. د عثمان صاحب باندې یو حالت راځي چې د دواړو جهانو سردار د عثمان صاحب نه جدا کیږي
د دواړو جهانو سردار مبارک چې کله بیمار شو مرض الوفات ته ولګېدو او حضور مبارک دنیا نه لاړو په صحابه باندې یو عجیب کیفیت راغې حضرت بلال صاحب خدا سے رنگ ته ورسېدو د مدینه منورې په کوڅو کې منډې وهلې او خلکو ته وی تاسو زمانه د دواړو جهانو سردار مبارک پټ کړی دی حضور مبارک وفات نه دی عمر صاحب د جماعت په دروازه ودرېدو توره یې وباسله وای کچا وی چې حضور مبارک وفات شوی دی د هغه نه بسر قلم کما او د حضرت عثمان رضی الله عنه داسې حق کیفیت ته ورسېدو هغه مکمل ګونګې شوی دی خبرې نشوي کولای بس خاموش ناسته او د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک په جدای باندې اوخ کی توي هیڅ نشو ویلې بس صرف جړاګانې وي د حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک نه جدا شو بیا د ابوبکر صدیق صاحب خلافت راغې بیا د عمر صاحب خلافت راغې چې کړه د